السلام علیکم ملګرو، څنګه یې؟ امید لرم چې ښه به یې. کله چې موږ په شان خلک د کلي ژوند کې نو چې سهار لمبې پاڅي چې مې وڅښي نو بیا به روان شي زمیندارۍ له. موږ چې کله سهار پاڅو دا ټول لمبې لاړ شو بانډۍ ته، هغې نه پس پړی راواخلو، ورپسې بیا چې کوم دی څادر راوالو، او د څادر نه پس چې کوم دی بیا دا په لاس کې والو او روان شو ځو تر برخو ته. او د هغه ځای نه چې کومې ګیاګانې موږ کړي وي موږ ورته واښه وایو، نو هغه ګیاګانې راوړو. بلکل زموږ د علاقو د لوکیشن هم تاسو کتلی شئ، د ډېر زبردست علاقه ده، دا بونیر چغرزو یادیږي او سهار ټایم دی. د لارې نیمې ته راورسېدم او کته په دې سایډونو باندې لادون هم دی. چپېره لوکیشن چې کوم دی دا هم ډېر زبردست لوکیشن ورکوي. نو بلکل دغه غرونو خو دغه مزې وي چې لمر پرې هم د وخته راخیژي او نور موسم چې کوم دی دا هم ډېر زبردست وي. کتلی شئ بلکل هواګانې تازه وي. کلي ماحول ډېر زبردست دی. کیدای شي هم تاسو ته ویل چې زه موټروله روان یم، کوم ګیاګ چې ته تاسو وایئ زموږ د غرونو خلک یې ورېبي او بیا وچه شي او بیا دې دلې جوړه کړي او بیا چې کوم دی ضرورت وي چې ځو راوړو ترېنه. بلکل د غرونو دغه یو چې سهار لمبې پاڅي نو دا قیصه وي چې اوس یو پیره د واښو نه راوړه. نو بلکل زه هم اوس روان یم کته حرزې ته به ځمه. د یوه د دې نه لاندې بله دلۍ ده، هغې څنګې ته به ځم. بلکل خپل ځای ته راورسېدم. اوس به د دې نه د واښه تړم او وړم به یې. ګېډۍ وتړلی شو، اوس به یې په سر کوم او ځم به.